دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. سورۃ آل عمران دریم سپارہ اول آیات کریمہ درس تے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کوم پنوم دا اللہ پاک چیام مہربان دے او خاص مہربان دے. الف لام میم. اللہ پاک پوئیگی پمانا دے ٹکو باندے. اللہ پاک پوہیگی پمانا دے ٹکو باندے. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ پاک چدے نشت دے بل مددگار سوا دا اللہ پاک نا. الحیو دا اللہ پاک ہمیشہ جوان دے. القیوم انتظام کو ان کے دا طول عالم دے. سنبھال ان کے دا طول خلق دے. نزل رالے گلے دے اللہ پاک لگ لگ رالے گلے دے اللہ پاک علیک الکتابہ پتا باند قرآن. رالے گلے دے اللہ پاک پتا باندے کتاب بالحق پحق سرا. مصدقا دا قرآن تصدیق کون کے دے تائید کون کے دے رشتین کون کے دے. لما دا پارا دا اغا کتابونو بین یدیہ چمخ کے دے قرآن مجید ندی. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ اور آلے گلے واللہ پاک تورات شریف لرا. وَالْإِنجِيلَ او انجیل شریف لرا. من قبل مخ کے دے قرآن ہدى للناس لار خودن کیو خلق تا پخپل خپل ٹیم کے. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ اور آلے گلی واللہ پاک فرقان. ان الذین کفروا یقیننا کسان چن منی انکار کئی بے آیات اللہ دا آیاتنو دا اللہ پاکنا. لہم دا دے خلق دا پارا عذاب شدید عذاب دیر سخت دے. واللہ او اللہ پاک عزیز زور اور دے ذو انتقام خاوند بدلے اغسطو دے. ان اللہ یقینا اللہ پاک لا یخفى علیہ نپٹیگی دے اللہ نا شیئن سشے فی الارض پزمکہ کے. اللہ نظمکہ کے سپٹ نشتا. ولا فی السماء او نپاسمان کے. دی سورت تا سورت آل عمران وی. آل وی ٹبارتا خاندان توی. عمران دا مریم بی بی دا پلار دا والد محترم نوم دے عمران. د موسی علیہ السلام د پلار نوم هم عمران.
علیه السلام او د مریم بیبي د پلار نوم عمران علیه السلام او دا ډېر ښه سړی و. دلته چې کوم عمران دی دا د مریم بیبي پلار هغه ذکر کوي. نو دی خپلم خو د ده کور ودانې چې وه هغه هم ډېره ښه ښځه وه. دی خو ځکه خو چې ګوره زکریا علیه السلام شته په هغه باندې د مریم بیبي ماسی واده وه او د بیت المقدس امام هغه د عمران علیه السلام. نو لنډه ده اخو را روانه خبره ده بیا چې کله دی وفات شو نو مخکې سړو سره به هم د دین غم او ښځو سره به هم د دین غم. اوس خو ټولو سره د سادین غمي. نو چې کله امام وفات شو نو د ښځې سره هم غم شو چې اوس پس کېږي. یا الله دا مال چې کم بچی راکې ګوره اوس ولیه ده د کرامتونو میرمن ده خو د خپل حال نه خبر نه ده چې دا بچی الله مال کم راکې. اګنې دی وی دا به ګنې هلکي د مریم بیبي مور وی چې ګنې دا کم ماشوم پیدا کېږي ګنې دا به هلکي. وی یا الله دا ته چې کم مال بچی راکې بس دی به بالکل محررن دا به دی صورت کې راشي اوسه چې بالکل دین ته به وقفي د سادین به پې ټک نه کومه. لکه دا سادین خو یو څو ورځې دی نو داسې کار به وکړو چې دین او دنیا دواړه ښکلي شي او قبر آخرت هم ورسره ښکلي شي. نو محررن نه به پې ګیایي نه به پې خشاکي بس صرف د دین دپاره به وقفي. لکه تو ګوره څومره ښه ښځه ده لا بچی پیدا شوی نه دی او الله سره صلاګانې کوي چې یا الله دا زما منښته شوه نظر شو چې ته ماله کم بچی راکې د دین دپاره به وقفي. اوس خو چې پیدا شي نو ټوینکل ټوینکل لړل سټار پې شروع کړي. فیوچر کې به څه خوري د سره ډوډۍ غني چې سبق وي دا دینی سبق دی ته داسې ښکاري چې ګنې سړی به د لوږې مري. حالانکې چې ته مولا به تا نه لیدلې چې د لوږې مړ شوي د ډېرې مري خو د لوږې چې ته مولا نه دی مړ شوي. خو لنډه ده چې کله مریم بیبي پیدا شوه نو دې کپړو کې اونغاړله اره وسته جومات ته بیت المقدس ته. هلته کې زکریا علیه السلام هم انور ښکلي علماء کرامو او سبقونه لیکل. مخکې خلکو به داسې سبق نه وي دا چې موږ څنګه سبق وایو. موږ یې خو په یو غوږ اورو شکر دی چې خدای دوه غوږونه راکړي دي. که نه وي که یو غوږ نو دا یو چې بند وي بیا به دماغ ور ډس کړه دا دماغ په دین خبره باندې ډس کوي. نو لنډه دا مخکې به داسې سبقونه نه وو. مخکې به د الله د خبرې خلکو ډېر عزت کو ډېر قدر به کو. هغه قدر عزت په دا و چې د الله خبرې ته به ډېر په توجه ناست او هغه به یې لیکل ځان سره چې دا خو د الله ښکلې ښکلې خبرې دي د دې چې مقصد او معنا او تفسیر به څه نو هغې سره به قلم او کاغذ موجود و. اوس دغه شوق ختم شوی دی. خو لنډه ده چې کله دې مریم بیبي راوسته کپړو کې انغاړلې ده چې دغه شان دا ما نظر منلی اوس یو وی زه به ساتم بل وی زه به ساتم ځکه دا زموږ د امام لور ده هغه سړی و. هر یو د یو بل نه مخکې کېږي. بحث مباحثه شوه. الله رب العزت ولا هغه فیصله داسې وکړه چې هلته